عمران خان پرون اډیالا جیل کې صحافیانو سره ډیر غوسه کې او ډیر اهم خبرې کړې دي چې هغه په دې ویډیو کې تاسو سره مکمل زه شریکوم چې عمران خان ولې په اډیالا جیل کې پرون دومره غوسه او ډیر سپینې خبرې کړې دي. جی عمران خان آرمی چیف جنرال عاصم منیر باندې یو غټ الزام هم لګولې دی. عمران خان ویلي که چېرې بوشا بیبي باندې څه هم وشو نو د دې ذمہ دار به آرمی چیف وي. جی عمران خان اډیالا جیل کې صحافیانو سره اهم گفتگو کړې دي. الکال ټرس کیس او سایفر کیس باندې هم سماعت شوی دی چې د هغې هم مکمل تفصیل په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. عدالت د بوشا بیبي طبي معاینې دپاره حکم جاری کړی دی. د عمران خان په ریکویسټ باندې دغه حکم جاری شوی دی. عمران خان ولې اسټابلیشمنټ سره خپل مذاکراتو خبره ختمه کړه دې حوالې سره هم غټ اپډیټس دي. بل وزیر اعلی KPK الیمین ګنډاپور مریم نواز ته یو غټ چیلنج ورکړی دی. ولې الیمین ګنډاپور دا خبره کړې ده چې زه به په خپله عهدې نه استعفا اخلم. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان چې کومې سختې او غوسه کې خبرې پرون اډیالا جیل کې کړې دي ټول نه پهله په هغې باندې خبره کوو. اډیالا جیل کې القادر ټرس کیس سماعت شوی دی چې سماعت نه پس عمران خان صحافیانو سره د ملک حالات حوالې سره خبرې کړې دي چې زموږ په ملک کې په پاکستان کې د ځنګل قانون دی. عمران خان ویلي دي چې په تیر سماعت باندې ما د ځنګل د باچا نوم اخیستی و نو عدالت کې اضافي شیشې او دیوالونه هم ولګولی شو. که بوشا بیبي باندې څه هم وشو څه تکلیف هم بوشا بیبي ته څه نقصان هم بوشا بیبي ته ورسېدو نو د هغې ذمه دار به جنرال عاصم منیر وي. او تر څو چې زه ژوندی یم نو د جنرال عاصم منیر ټول غیر قانوني کارونه به زه بې نقاب کوم. جي په ملک کې د ځنګل قانون دی د هغې وجه ملک ته سرمایه کاري هم نه راځي. د ځنګل قانون په وجه باندې زموږ په ملک کې چې کم آئین دی کم دستور دی هغه چلی نه نو د هغې په وجه په ملک کې انویسټمنټ نه راځي. چې باچا وغواړي نو د نواز شریف سزاګانې په یو ورځ کې ختم کړي او چې باچا وغواړي نو موږ ته په 5 ورځو کې 3 کیسونو کې غټې سزاګانې راکړل شوي دي. جي قرض اخیستو سره معیشت مستحکم کیږي نه بلکې نقصان ورته رسي او قرض اخیستو سره په ملک کې د مهنګایي یو نوې لهر راځي. دا ټولې خبرې عمران خان په اډیالا جیل کې صحافیانو سره کړي وي. جي چې دې کې که دا خبرې تاسو وکتئ نو دې کې ډېرې اهم او ډېرې سختې خبرې ډېرې سختې الفاظو چناو چې کوم دی عمران خان کړی دی. جي بل بوشا بیبي صحت حوالې سره عمران خان عدالت ته درخواست وکړو چې د بوشا بیبي د مکمل چیک اپ وکړلی شي. تیر شوي 4 هفتو داسې د بوشا بیبي طبیعت خراب دی. عدالت ته عمران خان استدعا وکړه چې بوشا بیبي چیک اپ د خپل ذاتي ډاکټر د هغې چې کوم پرسنل ډاکټر دی هغه دې وکړي. بیا عدالت د عمران خان په ریکویسټ باندې د چیک اپ حکم هم جاری کړو او نن 12 بجې به د بوشا بیبي طبي معاینه هم کیږي. جي حبل الکال ټرس کیس 19 اپریل پورې ملتوي شو. بل طرف ته اسلام آباد های کورټ کې سایفر کیس باندې هم سماعت شوی دی. د سایفر کیس سماعت 22 اپریل پورې ملتوي شوی دی. د عمران خان وکیل سلمان صفدر خپل دلایل مکمل کړي دي او د عمران خان چې مخالف کم وکیل دی پراسیکیوشن هغه د خپل دلایلو آغاز کړی دی. جي عمران خان اسټابلیشمنټ سره د مذاکراتو خبره نور هم ورانه کړه. د هغې وجه څه ده سینیر تجزیه نګار حبیب اکرم ویلي دي چې عمران خان وایي چې د نون لیگ او د اسټابلیشمنټ چې کوم اتحاد شوی دی نو هغه اتحاد وایي چې قایم او دایم دی وي. ځکه چې په تیر الیکشن کې د الیکشن نه مخکې چې د ملک کم حالاتو د هغې ټوله ملبه په نون لیگ باندې راپرېوته نو عمران خان ویلي دي چې راتلونکي الیکشن کې به د ملک ټوله ملبه په اسټابلیشمنټ باندې راپرېوځي. څنګه چې نون لیگ بدنام شو نو دغه رنګ به اسټابلیشمنټ هم بدنامیږي. او عمران خان وایي چې د اسټابلیشمنټ او د نون لیگ چې کوم تعلقات دي دا دې نه خرابېږي دا دې دغه رنګ برقرار وي. بل وزیر اعلی علي امین ګنډاپور مریم نواز ته غټ چیلنج ورکړی دی. علي امین ګنډاپور ویلي دي چې مریم نواز د عوامو ته کار وکړي او چې کم حکمونه هغې کړي دي نو په هغه حکمونو د عمل درآمد هم وکړي. او که چېرې ما وایي د ستاسو غوندې خپلې فیصلې کولې او بیا په خپلو احکاماتو باندې ما عمل نه کولو نو ما به د خپل حکومت پرېښی وی ما به د خپلې عهدې نه استعفا اخیستلی وی. نو مریم نواز ته غټ چیلنج ورکړی چې کوم حکم جاري کوې نو بیا پوره کوه هم په هغې باندې بیا مطلب یقیني فیصله هم کوه هغه بیا هغه حکم یقیني جوړوه. دا نه چې یو ځل حکم وکړي او بیا هغې تعمیل نه کېږي هغه بیا پوره کېږي نه. وایي که ستا غوندې زه ومه نو ما به خپلې عهدې نه تر اوسه پورې استعفا هم ایستلې وه. دا د KPK چې کوم وزیر اعلی دی الیمین ګنډاپور مریم نواز ته چیلنج ورکړی. جي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډېره زیاته مننه. جي والسلام.